زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی چې د انسانیت سلسله شروع کړې ده، ورسره انسان ته د عبادت حکم هم کړی چې د الله عبادت وکړي. عبادتونه دوه قسم دي، یو انفرادي عبادتونه دي چې سړی ځان لکوي، یو اجتماعي عبادتونه دي چې سړی د نور مسلمانانو سره په شریکه کوي. لکه مثلا منځ یو عبادت دی، سړی کور کې هم کوي نفل، دا انفرادي عبادت شو، او سړی جمعات کې جمع سره کوي، دا اجتماعي عبادت شو. اجتماعي عبادتونو کې ډېرې فائدې دي. مسلمان د مسلمان د حال نه خبر شي، مسلمان د مسلمان سره اتفاقی زندگی شروع کی، یو د بل د غم درد نه خبر شي، او د ټولو نه علاوه غټه خبره پکې دا ده چې په دې اجتماع او غنو کسانو کې نیکان خلک د هغوی د منځونو د برکته زمونږ غونته ناقص منځونه خدای قبول کی. نو اجتماع او غنا او جماعت کې دا فائدې. بیا جماعت د پاره جمع د پاره د اجتماعي مانځه او د اجتماعي عبادت د پاره الله تعالی د دین مراکز قائم کړي، حکم کړي چې د دین مراکز جوړ کړي. د دین مراکز جماعتونه هم دي، مدرسې هم دي، خانقاهونه هم دي، د دعوت مراکز هم دي. څومره ځایونه چې د دین کارونه پکې کیږي هغې ته اجتماعي د دین مراکز وایي، چې د دین په مراکزو کې بنیادی کردار د مسجد دی. الله تعالی قرآن کریم کې وایي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. د خلکو د اجتماعي عبادت لپاره اولنې کور چې په مخ د ځمکه قایم شوی هغه کور دی چې مکه مکرمه کې دی. بیت الله کعبه هغه کور دی چې د اجتماعي عبادتونو لپاره د ځمکې په مخ باندې الله تعالی د انسانانو مسلمانانو د عبادت او د الله د توحید د منونکو د عبادت لپاره اول جوړ کړي. د دې بنا ملائکو کړي، بیا آدم علیه السلام کړي، بیا وروسته وختونو کې تجدید ابراهیم علیه السلام کړي. ابراهیم علیه السلام د نن 4,000 کال مخکې د کعبې تجدید کړي، کعبه اثر نو جوړه کړې ده. د او حضرت اسماعیل علیه السلام چې د فرزند ارجمندو، الله تعالی دې بارک وای وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. په هغه وخت کې چې اوچتول دیوالونه د بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هم ورسره و. چې کله مسجد کعبه جوړ کړه، د خدای عبادت خانه جوړ کړه، نو قال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدای ته زمنګ نه قبول کړي، ته اوریدونکو یو زمنګ په نیتونو خبرداري. ځکه عبادت خو مهم نه دی، مهم اله ګرځي چې قبول شي. ته بلا ډېر رکعتونه وکړه، هېڅ فایده پکې نشته، فایده به پکې هلئ چې قبول شي که نه. عبادت دپاره قبولیت دا یو بهترین چیز دی. نو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام دعا قبول کړه، کعبې ته قبولیت ورکړه. قبولیت دا دی چې د توحید مرکز یې وګرځاو، او قبولیت دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان امام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان معلم، مدرس او استاد پکې الله را مبعوث او پیغمبر. دا څومره لوی قبولیت دی. الله بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ دین راوړو، اسلام دین. زمونږ اسلام دین هم اجتماعي دین دی. اجتماعیت او اتفاق او ګډ ژوند ته پکې ډېر زور ورکړل شوی چې ګډه زندگی کوي. مسلمانان به انفرادي زندگی نه بلکې اجتماعي زندگی به کوي، یو د بل د درد غم نه به خبرداري. مکه کې خو اجتماعي زندگی نه کېدله ځکه چې مسلمانانو مسلمانی او اسلام پټ ساتلی و.
مدینه منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ منظر مقصود ته لا نه دی رسېدلی په لاره کې یو مقام کې دی پاتې شو چې هغې ځای ته قبا وایي قبا د مدینه منورې نه څو میله فاصله کې ده لنډه ده 14 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته د یو صحابي سره میلمه و هلته اولنی کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه چې د جومات بنیاد یې کېښوده د هغې جومات نوم دی مسجد قبا بیا چې کله په لاره د جمعې په ورځ د قبا نه راووتو مدینې ته لاره کې یو ځای راځي د بني سالم محله ورته وایي په هغې ځای کې د جمعې د مانځه ټیم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مونځ اولنی د جمعې خطبه او د جمعې بیان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی په دغه ځای کې کړی نو هلته بیا جومات جوړ شو د هغې جومات نوم دی مسجد جمعه اوس هم شته مسجد جمعه د جمعې جومات بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه لاړه مدینه منورې ته ورسېده مدینه منورې کې د ابو ایوب انصاری په کور کې اوسېده ابو ایوب انصاری د انصارو د بنو نجار قبیلې یو صحابي و خپل نوم خالد ابن زید خو ابو ایوب ډېر شهرت دی رضی الله تعالی عنہ د ابو ایوب انصاری د کور مخامخ یو کلاو میدانو خلکو به پکې کجوري وچولې او صفا کولې به پکې لوی ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه دا ځای د چا دی وای دا د پلانکی او پلانکی دی دوه یتیمانان و د پلانکی صحابي وریرونه دي وای هغه راته راولی چې هغه راوستل د تره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دا ځای به په 100 روپۍ را خرڅ کړي وای څه پکې کوئ موږ پکې جومات جوړو هغوی ورته قربان جومات باندې څوک خرڅوي همداسې یې درکوو وای نه په ما به یې را خرڅوئ وای صحیح شوه بس 10 دیناره د دې قیمت شه په 10 دیناره به یې تاله درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته وفرمایل دا 10 دیناره ورکه خپل هم ورکولی شو بل صحابي باندې هم ورکولی شو خدا یو چانس و یو د ثواب موقع وه او نبی علیہ السلام ته په ټولو صحابو کې محبوب صحابي څوک و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا چانس او موقع ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته میسر کړه ځکه هغه د دین دپاره ډېر تکالیف برداشت کړي چې دا ثواب د دشي تر اوسه پورې چې مسجد نبوي کې منځونه عبادتونه تلاوتونه هر څه کېږي دا صدقه جاریه ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دپاره د نبی علیہ السلام وخت کې چې جومات جوړ شو مسجد نبوي دا 50 غزه پلن و او 80 غزه اوږد و او بره پې ساده د کجورو څانګې پرتې وي او دومره ټیټو چې چا به لاس داسې اوچت کنو لاس پې لګېده باران به چشنو لاندې ځای به لون شو سجده به چې نبی علیہ السلام لګوله نو تندی مبارک به په خټو ککړ شي داسې ساده جومات صحابه پکې کار کاو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې پخپله کار کاو خخت یو ګټې به د یو ځای نه راوړي او په بنیاد کې به یې ښودې صحابه ورته ویل قربان مونږ څه دپاره وي ته مه کوه دا تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه زه خو داسې نه ده چې ثواب ته محتاج نه یم او تاسو ثواب له محتاج یې زه محتاج یم ثواب له عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ یا صحابي دی غریب فقیر صحابي هیڅ څوک یې نشته مسافر نو خلکو به یو دوه راخیستین دته 3 او 4 خښتې یو ځای کړي دي او د په لاس کې رانیولي کوږ را روان دی او ګردونه پې پراته دي نبی علیہ السلام ته ډېر محبوب و نبی علیہ السلام د دې ویښتو نه دا ګردونه دا دوړې لرې کړې وې څنډلې او لاس کې سینې ته رانږدې که او ورته ویل بؤس ابن امیه تقتلک فئة باغیه افسوس د امیه زویه
یو باغی ډله به تا قتل کوي، تا ته به خدای شهادت درکوي. او وایي داسې ولې کوئ؟ د هغه ډېر شوق او محبت و. نو ټولو صحابو په مینې سره په محبت سره مسجد نبوي جوړ کړو. بیا چې د هجرت اووم کال خیبر فتح شو، مسلمانان ډېر شو، بیا د دې جومات دویم ځل جوړول پکارو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جومات وران که دوباره جوړ که پراخه که. نو دا ځل 100 گزه اوږدو او 100 گزه پلنو. تاسو که چا لیدلي هلته په ستنو باندې شنې کرښې شینې په نیغې آخري سردستنو کې شین رنگ دی او په هغې لیکل شوي هذا حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم. دا د رسول الله د جومات حد دی، یعنی د رسول الله زمانه کې جومات د دې ځایه پورې و. 100 گزه اوږد او 100 گزه پلن، دا د رسول الله. دا خو بیا وروسته توسعه وشو. ساده باده جومات و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وفات شو. ابو بکر صدیق خلیفه شم، جومات ساده و. بیا عمر رضی الله عنه خلیفه شو، هم جومات ساده و. بیا عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه شو. نو بیا د مسلمانانو نفوس ډیر شو، مسلمانانو سره رقبه ډیره شوه، ځمکه ورسره ډیره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې 10 لک مربع میل ځمکه باندې د مسلمانانو حاکمیت تو. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې 2,53,000 مربع میل ځمکه نور فتح شوه. بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانه کې 12 لک مربع میل ځمکه نور فتح شوه. مرکزی ایشیا ټول ملکونه، ازبکستان، تاجکستان، بخارا او سمرقند او روس او د ایران اصفهان، دا ټول ځایونه د عثمان رضی الله عنه زمانه کې مسلمانانو قبضه کړه. ان تر دې پورې یو لښکر راولېږه د یو صحابي په مشرۍ، د هغه صحابي نوم د عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه، د هغه په مشرۍ یو لښکر راولېږه، کابل فتح کا 35 هجري کې، 15 هجري کې. د نن نسوار 110 کاله مخکې خبره ده. نو د مسلمانانو رقبه زیاته شوه. عرب او عجم په اسلام کې داخل شو، او عربو خو ساده زندگی و، ساده ساده کورونه او د عجم خو پخې متمدن آبادی وي. نو عثمان رضی الله عنه خو ذاتی مالدار او خپل پیسې ورسره ډېرې وي. عثمان او مدینه منورې کورونه هم ښایسته شو، ځکه غربت ختم شو، غنیمتونه شو، مالداري ډېره شوه. نو د مدینه کې چې کم خلک واغوی هم کورونه ښایسته ښایسته جوړ کړه. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې جومات وران کی او سم جومات جوړ کی، سم ښایسته. بعضې صحابه په دې کې خفه و چې داسې نه کوو، د نبی علیه السلام د وخت هغه نقشه به نه خرابوو. نو عثمان رضی الله عنه ورته چې یو خدا ده چې یوه پیسه هم پکې د بیت المال زه نه لګوم، ټولې پیسې پکې خپلې لګوم. یو دویمه خبره دا ده چې مخکې خو دا کورونه کچه و، نو که جومات کچه و کمزوری هم خیر دی، اوس کورونه ښایسته شو. او که جومات کچی کمزوری او خلق راضی نوی مسلمانان او دی جومات لګوري، نو جومات توهین به په زړه کې راځي، د جومات سپکاوی نو ګناهګار بشي. او مثلا دا ده چې کورونه کچی او جومات هم کچی نو خیر دی، او چې کورونه مزیدار او جومات کمزوری نو دا ټول مسلمانان بیا ګناهګار دي. جومات به ښایسته جوړی، کم سے کم د کورونو سره به برابرې د خپل کورونو سره په ښایست کې که زیات دی نه بلکې زیات به جوړی، ځکه دا د خدای کوري او د کور خو د کوري. نو عثمان رضی الله عنه ویل دا به زه جوړوم. د ساګوان لرګي د برما نه راوغوښتل. برما هغه وخت کې د هندوستان سره تړلې یوه صوبه وه، او په هغې کې دا قیمتي لرګي و د دروازو دپاره او د ستنو دپاره. او د روم نه پخوا ورته روم ویل کېده، اوس ورته ایټلي وایي. د هغې نه کاڼي راوغوښتل، قیمتي کاڼي، او دا یې په دې جومات کې ولګول. او دا ترکاڼانې د مدینې منورې د ساحې نه لورې ځای ورته جوړ کړه چې دلته یې جوړوئ. دا ځکه چې ټک ټوکو نشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې شور جوړ نشي.
ټک ټوک بلره کوي شیم دروازم جوړ کړه ستنم جوړ کړه کړکایم جوړ کړه بیا به دلته راوړی دلته به لګوي نو جمعات داسې خسته جمعات جوړ کو چې 50,000 کسان منځګزار پکې په یو وخت سره زایدل 50,000 یو شاندار جامع جمعات جوړ شه مسجد نبوي شریف وخت په تیرېدو سره جمعات کې توسعه کېده ان تر دې پورې چې اوس تاسو موږ کوم جمعات ګورو مسجد نبوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس خودل شوی بنیاد دی دا د رسول الله جمعات دی او د دې په څنګ کې د رسول الله قبر او روضه مطهره او مقدسه ده دا ډېر مقدس ځای نو اوس چې څومره جمعات دی مسجد نبوي په نبی علیہ السلام په زمانه کې ټوله مدینه منوره دومره وه د مدینې کلي او آبادي هم دقه و او چې دا مسجد نبوي کم دیوالونه دي او دا کم دغه لګېدلي دي بس دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې د مدینې منورې کورونه ټول داو نو ټول ختم شو په ټولو بځای جمعات جوړ شو او پراخه میدانونه او پراخه دننه حالونه پکې جوړ شو اوس جمعات دومره توسعه شو چې په یو وخت سره پکې 12 لکه منځ کوونکي ځای کې 12 لکه منځګزار پکې په یو وخت سره منځ کولی شي او که سړی سوچو کې خلک کوئی پلان کې د امریکې دارالخلافه سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس خلک یې هغه ښایسته دی قسم مې دی په خدای چې په دنیا کې د مسجد نبوي نه ښایسته ځای نشته هغه معنوي او باطني برکات چې دي هغه خو په خپل ځای هغه خو ډېره لویه خبره ده خو ظاهري چې کم ښایست دی کم بلپونه پکې لګېدلي دي کم قالینونه پکې خواره دي دیوالونه په کمې طریقې سره جوړ دي ستنې په کمې طریقې سره جوړ دي د یخنۍ پکې څنګه انتظام شوی د پکو پکې څنګه انتظام شوی دنیا کې داسې بل آبادي نشته لکه مسجد نبوي شریف چې ده تاسو ټول وایئ چې الحمدلله دا د اسلام هغه معجزه او د مسلمانانو د اتفاق یو مرکز دی چې نبی علیه السلام جوړ کړ نو ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول کار دا وکړو چې مسلمانانو ته د جمعات بنیاد کېښود دې دپاره چې جمعات د مسلمانانو د اتفاق مرکز دی مسلمانان 5 وخته منځونو کې جمعات کې راجمع کېږي د یو بل د ښې بدې نه به خبرېږي د یو بل د حالاتو نه اجتماعي فکر د اجتماعي خبره هر څه اجتماعي سوچ چې دا به د جمعات نه جوړېږي او د جمعات نه به کېږي نو اجتماعي مرکز یې ورته جوړ کړو الحمدلله عمر رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو 10 کاله خلافت یې کړی په دې 10 کاله خلافت کې 3,000 جماعتونه جوړ کړل 900 جامع جماعتونه او 100 عام جماعتونه چې جمعې مونځ به پکې نه کېده عام جماعتونه دا ډېره لویه خبره ده ګورئ اوس موجوده دور کې زمونږ تاسو چې کم دور کې یو په دې وخت کې ټول عبادت خانې چې یو 20 کاله مخکې شمیره او احصایه شوې ده او دا احصایه هم چا کړې ده انګریزانو کړې ده او انګریزان خو مسلمانان اوچت نه ښیي یا خو کوشش کوي چې مسلمانان کم وښیي مسلمانان کمزوري خلکو ته معرفي کړي نو هغوی دا احصایه او شمیره کړې ده وایي په موجوده وخت کې 1 کروڑ او 15 لکه عبادت خانې دي دنیا کې پدې کې 1 کروڑ او 2 لکه د مسلمانانو جماعتونه دي 1 کروڑ 100 لکه او 2 لکه 2 لکه د مسلمانانو جماعتونه دي 50 لکه پکې د عیسایانو ګرجي دي 100 لکه پکې د هندوانو مندرونه دي او دا 15 لکه نور د عامو د وړو ډلو د کافرانو د دې عبادت خانې دي نو چې کافرو انګریزانو کومه احصایه کړې ده دای پکې ښودلې ده چې 1 کروڑ او 2 لکه د جماعتونه د مسلمانانو دي الحمدلله او دای دروغ ویلي دي حقیقت دا دی چې دینه زیات دي بل دای هغه ښودلي دي چې کومې ښارونو کې دي او هغوی رسیدګي ورته شوې ده او مسلمان خو چې د غره په سر کور جوړ کې ورسره جماعت جوړی اجره جوړی نو جماعت هم ورسره جوړی هغه اجرو کې چې خلکو جماعتونه جوړ کړي دي د غونډیو په سر چې خلکو جماعتونه جوړ کړي هغې ته خو د انګریزانو رسایي نه ده شوی پکې نه دي شمېرلي نو که د رښتیا وشمېره وشي دا بلا ډېر دي او دا ټول مسلمانانو جوړ کړي دي الحمدلله خو دې خبرې ته به خیال کوو
چې جمعتونه اول نمبر په فضیلت کې او په خاص کې مسجد حرام دی بیت الله یو منځ به کې به یو لکه دی او ظاهري حسن او جمال الله تعالی ورکړی بس هغه د لیدو خبرې دي دا ویلو نه دي چې څنګه ښایسته دی الله تعالی دې بار بار دغه ځای لیدل موږ او تاسو له را نصیب کړي دویم نمبر مسجد نبوي شریف دی چې یو منځ پکې په 50,000 دی او په بعضې حدیثو کې پکې یو منځ په 1000 منځونو برابر راغلی ثواب کې دریم نمبر ورپسې بیت المقدس دی مسجد اقصی چې اوس د مسلمانانو په واکمنۍ کې نه ده الله تعالی دې د مسلمانانو په واکمنۍ کې راغلی صلاح الدین ایوبي دا فتح کړی و د یهودیانو نه او یو یهودي ویلی و چې صلاح الدین ایوبي بادشاه دی دی خو د بیت المقدس غم خوري دی د مکې او د مدینې سوچو کې موږ چې مکه او مدینه نیسو نو ده ویلی چې زه د بیت المقدس ونیسم فلسطین بیا به زه تاسو سره ګورم فلسطین چې کله فتح کې اعلان وکړ ټولو خلکو ته معافي ده خو د یو جرنیل ته معافي نشته چې چا د مکې او د مدینې نوم اخیستی هغه یې ونیو اول یې دا ژبه غوسه کړه چې بیادبه مسلمان به ژوندی یو ته به د مکې او د مدینې نوم اخلي زه ژوندی یم تا څنګه د مکې او د مدینې نوم اخیستی بیا تې سر قلم کا نورو ټولو ته یې معافي وکړه بیا چې دا دویم ځل باندې دا اوس د یهودیانو په قبضه کې بیت المقدس دی بیا د شام کې د صلاح الدین ایوبي قبر شام کې دی او د کرد قبیلې سره تعلق لري شافعي المذهبه قبیله ده او ډېر نران خلک دي یو نر قوم دی کرد قوم نو شام کې دفن دی نو چې کله دا ځل یهودیانو بیت المقدس قبضه کا د فرانسې یو افسرو هغه چې کوم دی د صلاح الدین ایوبي په قبر باندې ټوپ وواهه او دیکه یې ورکړه وای اوس را ژوندی شه بیت المقدس موږ نه ونیسه اوس را ژوندی شه بیت المقدس موږ نه ونیسه که نه الله تعالی دې د مسلمان حکمرانانو کې داسې یو مسلمان پیدا کړي چې د صلاح الدین ایوبي په شان غیرتي پکې چې د فلسطین په دې مستضعفو او کمزورو مسلمانانو باندې رحم وکړي او د هغې ملاتړ وکړي ورونو دریم نمبر جمعات بیت المقدس دی مسجد اقصی قرآن کې خدای ذکر کړی دی په ثواب کې او د دې نه علاوه چې دنیا کې غټ جماعتونه دي او که واړه جماعتونه دي ټول ثواب کې یو شان دي ټولو کې یو مونځ په 15 د جمع سره او یا په 20 درجې فضیلت لري بس مسلمانانو د الله کورونه جوړ کړي دي او د الله تعالی کورونه آباد کړي ځکه دا د مسلمانانو د اجتماع مراکز دي د مسلمانانو د اجتماعي عبادتونو مراکز دي او داسې کم جماعتونه به چې هغه حکومت جوړ کړي اکثر مساجد چې کم دی عام مسلمانانو جوړ کړي او په شوق او محبت سره جوړ کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک چې په دنیا کې یو جماعت جوړ کړي الله تعالی به جنت کې دته بنگله جوړ کړي بل حدیث کې دي چې چا په یو جماعت کې د مرغۍ د جال عمر ځای جوړ کو الله تعالی به د دې په بدله کې دته جنت کې یو قصر یو بنگله یو عظیم الشان محل ورکړي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فابشروا له بالایمان تاسو چې یو سړی ولید چې د جماعت خدمت کوي چې دا جماعت دی جوړ شي دا جماعت دی ښایسته شي دا جماعت دی آباد شي د دې جماعت دروازه دی وخت په وخت کولا وشي جماعت آبادی تاسو داسې سړی ولیده رسول الله سلام فرمایي فابشروا له بالایمان دته زیری ورکړه چې زیری در کومه چې ته مؤمن یې ځکه د مؤمن نښه دا د خدای وایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر جماعتونه هغه خلک جوړوي چې چا په زړه کې د الله باندې ایمان او آخرت باندې ایمان لري دا وایي مړه 15 ورځې زندګي د زه مړ کېږم خو دې کې به خلک منځونه کوي ما پسې به راځي چا چې په مرګ او په آخرت ایمان هغه د جماعت د جوړېدلو کوشش کوي نو رسول الله سلام فرمایي تاسو یو سړی ولید چې جماعت په آبادۍ کې کوشش کوي د ایمان زیری ورکوي چې ته مؤمن یې ځکه خدای ویلی دی چې جماعت هغه څوک جوړوي چې چا کې په الله او په آخرت ایمان وي الله تعالی دې د جماعتونو سره زمونږ او ستاسې محبت جوړ کړي او بل حدیث دی
رسول الله سلام فرمای د عرش د سوري د لاندې به وتنانی هغه قیامت به ډېره سخته ورځ وي ګرمي به وي نور به راښکته وي سوری به چېرته نه وي صرف د عرش سوری به وي و خوش نصیبه کسان به وي یو به پکې هغه وي وقلبه معلق بالمسجد چې زړه یې د جومات سره تړلی چې خدایه د اوس د اذان ټیم شه چې زر ورشم اوس د مانځه ټیم شه چې زر ورشم دا جومات خرابه دی چې جوړ یې کم دی جومات کې اوبه کمې دي او مشین پکې خرابه دی بجلی سیسټم پکې بس زړه د جومات سره تړلی دا به د عرش عظیم د سوري د لاندې الله تعالی د عرش عظیم د سوري د لاندې موږ تاسو ته زیره نصیب کړي درود شریف اللهم صل علی محمد وعلی